بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټس. امید لرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې او ښه صحت سره به. نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه د نیوټن لاز آف موشن. نن چې کوم خبره کوو هغه به موږ کوو د نیوټن لاز آف موشن په باره کې. نیوټن څوک یا نیوټن لږ پورا نوم به زده کول غواړي نو نیوټن زمونږ سره چې کوم دی خپل پورا نوم سر ایزیکس نیوټن چې کوم دی هغه زمونږ سره د پورا نومو ایزیکس نیوټن د خپل پورا نومو او دا زمونږ سره یو میتھمیټیشن و. د ریلیشنشپ چې کوم دی اسټابلیش کو په 1687 کې د چې کوم دی یو ریلیشنشپ اسټابلیش کړو بټوین فورس اینڈ موشن. د فورس او موشن په منځ کې یو ریلیشن اسټابلیش کو. دغه ریلیشن په بیس باندې چې کوم مونږ سره لاز رااله هغې ته ویل کېږي نیوټن لاز آف موشن. نیوټن لاز آف موشن مونږ سره درې دي. فرست لا آف موشن یا فرست نیوټن لا، سیکنډ نیوټن لا او تھرډ نیوټن لا. په دې درې وانو لاس کې چې مونږ خبره کوو نو هغه به زمونږ سره د فورس او د موشن ریلیټډ وي. د دوی دواړو به خپل منځ کې په هغې کې ریلیشن وي. ټیک ده. نو زمونږ سره فورس څه ته وایي؟ نو که د فورس مونږ وګورو نو مونږ پوش اور پول چې کوم دی هغې ته مونږه فورس وایو او بل ډیفینیشن یې مونږه کوو چې ان ایجنټ which produce motion or tends to produce motion. stop بیا موږ داسې ویلی شو چې یو روانه باډي یا باډي نه موشن دی سټاپ کی یا د سټاپ کولو کوشش وکړي. موږ موشن څه ته وایو؟ نو موږ وایو چې وین ا باډي چینج اټس پوزیشن. کله چې یو باډي خپل پوزیشن چې کوم دی چینج کی نو هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو چې دا زموږ سره موشن کوي. دا خو لږ ستاسو د ریکیپ کولو دپاره ما دا خبره وکړله چې تاسو دا پته وي چې نیوټن لاز آف موشن څه څیز دی، چا پریزنټ کړی وي، د هغه کله دا پریزنټ شوی وي او د هغې کې مین کار څه دی. نو دا دوه خبرې چې کوم دي د فورس او د موشن په منځ کې چې کوم ریلیشنشپ اسټابلیش شوی نو هغې نه موږ سره نیوټن لاز آف موشن راغلی دي. اوس موږ ځو او د دې شروع کوو د ایکسپلین کولو او ګورو چې زمونږ سره په نیوټن فرست لا آف موشن کې څه خبره ده. فرست لا آف موشن کې موږ سره څه خبره ده؟ نو لاول به زه تاسو ته ساده مثال درکم. ساده مثال سره به زه تاسو پوه کم، بیا به د هغې نه پس موږ د دې سټیټمنټ چې کوم دی هغه به موږ ډسکس کوو. په سټیټمنټ کې به موږ خبره وکړو. نو نیوټن فرست کنډیشن چې څه ته موږ وایو د فرست لا فرست کنډیشن، نو په هغې کې موږ ته وایي چې کله زموږ سره یو آبجیکټ دی او هغه زمونږ سره په څه کې دی؟ په ریسټ کې دی. څه مطلب؟ یو آبجیکټ دی او هغه موږ سره په ریسټ کې دی. زه به مثال والم. دا مارکر موږ سره څه کې دی؟ دا موږ سره ریسټ کې دی. ټیک ده. دلته هم دا خبره کړې ده. نو څه وایي چې دا په ریسټ کې دی او په ده باندې نو ایکسټرنل فورس، نو ایکسټرنل فورس د بهر نه په ده باندې څه فورس نه لګي. ایکسټرنل فورسز نه مطلب دلته زمونږ سره څه دی؟ نو ایکسټرنل فورسز نه مطلب دلته موږ ځان سره فریکشن فورس اخیستی شو، څه ته چې موږ رګړ وایو، فریکشن فورس اخیستی شو. دلته موږ فریکشن فورس شو. د ایکسټرنل فورس نه مطلب دلته زمونږ سره چې کوم دی نارمل شو، نارمل فورس چې موږ څه ته وایو او دلته زمونږ سره چې کوم دی ایر
रेजिस्टنس چې کوم دی دا فورس زمونږ سره شو. نو وی چې کله in the absence of external force when no external force applied او کو چرته یو external force applied شوی نه وي په دې مارکر باندې د بهر نه څه فورس اپلای شوی نه وي او دا په دې کم حالت کې دی مطلب at rest دی په rest کې دی نو دا object به always remain at rest دا به خپل پوزیشن نه چینج کوي او دا به ټول عمر پس کې وي په ریسټ کې به وي مطلب دا دی چې د به ویلاسټي هم زیرو وي او د به اکسلریشن هم زیرو وي مطلب څه شو مطلب دا دی چې یو باډي په ریسټ کې د نیوټن فرست کنډیشن دا وي چې یو باډي په ریسټ کې دا ولاړه ده او د باندې د بهر نه څه فورس ونه لګېدو څه انبیلنسډ فورس په اپلای نشو نو دا باډي به آلویز ریمین اٹ ریسټ دا به ټول عمر په ریسټ کې وي په د کې به ویلاسټي د زیرو برابر وي او په د کې به اکسلریشن هم د زیرو برابر وي دا ولنې کنډیشن زمونږ سره دا شولو تاسو داسې ویلی شئ چې زمونږ سره دلته یو بال دی او دا بال زمونږ سره دلته په دې باندې پروت دی او په د باندې چې کم فورسز دي کو د دې سایډ نه کم فورس لګي کم چې نارمل فورس لګي کم چې د رائټ نه لګي کم چې د لیفت نه لګي دا ټول خپل منځ کې بیلنس وي ٹھیک ده چې کم فورسز په د باندې لګي او دا فورسز خپل منځ کې بیلنس وي نو زمونږ سره به دا بال په ریسټ کې موجود وي خو که په دې کې یو فورس هم په میګنیټیوډ کې سیوا شو کو هغه دا سیوا شو کو دا سیوا شو کو دا سیوا شو نو دې باډي کې به موشن راځي نو موږ ته دا وایي چې باډي به اله په ریسټ کې وي چې کله په هغه باندې څه ایکسټرنل فورس نه لګي فرست کنډیشن سیکنډ کنډیشن څه وایي سیکنډ کنډیشن کې موږ ته وایي د سیکنډ کنډیشن خبره څه ده سیکنډ کنډیشن وایي چې when an object in motion کله چې زمونږ سره یو object پس کې وي په موشن کې وي نو بیا به څه چل وي ٹھیک ده نو کو په موشن کې وي نو الته بس ایکسټرنل فورس ایکټ نه کوي چې ایکسټرنل فورس ایکټ نه کوي د ایکسټرنل فورس نه مطلب هماغه فریکشن فورس شو یا انبیلنس فورس شو نارمل شو یا ریزिस्टنس شو نو په د کې چې کله چینج ناراضي نو د خو به یونیفارم سپیډ وي یونیفارم سپیډ به وي خو د دبم اکسلریشن سوي زیرو به وي نو اکسلریشن چې زمونږ سره زیرو شو نو مطلب دا دی چې د په سپیډ یا د په ویلاسټي کې چینج ناراضي چې په ویلاسټي او په سپیډ کې چینج ناراضي نو زمونږ سره چې کوم دی دا باډي به خپل چې کوم موشن دی دا به زمونږ سره څه ساتي دا به موږ سره کنټینیو ساتي نو دا دوه کنډیشنز دي د نیوټن فرست لا اف موشن نو کو اوس د دې منګه سټیټمنټ لیکو او موږ په سټیټمنټ باندې ځان پوهه کوو نو سټیټمنټ موږ په دوه طریقو سره لیکلی شو فرست سټیټمنټ موږ داسې ورکولی شو سټیټ کولی شو څه موږ ویلی شو چې a body remains in the state of rest or uniform motion in a straight line unless and until an external force acts on it so مطلب څه شو اوماقه خبره ده کوم چې ما تاسو ته په دې مخکې اگزامپلز کې کلیر کړل ایکسټرنل فورسز تاسو ته ما وی چې ایکسټرنل فورسز نه مطلب څه شو یو باډي روانه ده په لکه فور ایگزامپل دا زمونږ سره یو بال دی د دیز نه رول کیږي چې دا دیز نه رول کیږي دا راځي نو په د باندې څه کېدی شي ایکسټرنل فورسز یو خو په د باندې ایر ریزिस्टنس دی چې کوم دا سیزي نو ایر ریزिस्टنس په د باندې لګي ٹھیک ده بل چې دا زی د دلته چې کوم د فریکشن فورسز دي او بل د خپل ویټ چې کوم په دي
ځمکه باندې لګي. ټیک ده، نو زمونږ سره په ده باندې چې کوم ایکسټرنل فورسز دي کو دا چرته د ده نه مونږ ریموف کو ختم کو نو دا به خپل موشن چې کوم دی دا به آلویز تا قیامت به دا خپل موشن څه ساتي کنټینیو ساتي. د هغې مثال یو بل مونږ اخیستی شو کله چې زمونږ سولر سسټم جوړ دی نو کله نه چې زمونږ سولر سسټم جوړ دی نو د سن اراوند چې کوم دی ارث ریوالو کیږي کنټینیوسلی ارث ریوالو کیږي او د ارث اکراس چې کوم د زمونږ سره مون ریوالو کیږي. نو ولې پای کې څه انجن لګېدلی دی یا هغې له موږ څه دیکه ورکړې ده نه، خو چې د کم ورخ نه دا کائنات جوړ دی دا سولر سسټم جوړ دی د هغه ورځې نه دا سپوږمۍ چې کوم ده دا ریوالو کیږي دلته دا ځمکه چې کوم ده دا ریوالو کیږي دا تاویږي لګیا دي. نو ولې ځکه چې هلته څه ایکسټرنل فورس نشته دی نو چې څنګه په دوی باندې په سټارټ کې فورس لګېدلی د دوی موشن کنټینیو شوی دی نو په هغه حساب سره دوی د سن نه ریوالو کیږي او د دوی موشن سټارټ دی. دغه شان چې موږ دلته راشو او دا موږ یو باډي کیدو او په ده باندې موږ فورس ایکسټرنل فورس نه لګو یا انبیلنس فورس پې نه لګو نو دا به زموږ سره دلته ولاړ وي په ریسټ کې به موجود وي. نو د دې سټیټمنټ نه دا کلیر شو موږ ته چې ا باډي ریمینز ان د سټیټ اف ریسټ یو باډي چې کوم دا به په ریسټ کې وي آر یونیفارم یا به روانه وي دا دوه کنډیشنز دي ان ا سټریټ لاین په یو سیده لاین کې unless د هغې پورې and until چې د سو پورې an external force act on it چې څنګه په د بهر نه فورس ولګید نو یا خو به د سټیټ اف موشن چینج شي یا به د سټیټ اف ریسټ چینج شي. نو دې ته ویل کېږي زمونږ سره فرست لا اف نیوټن یا فرست لا اف موشن او په دې کې موږ ته دا خبره کلیر شوه چې په دې کې ریلیشنشپ دی بټوین فورس اینډ موشن. نو دا خبره چې ستاسو په ذهن کې وي چې زمونږ سره څنګه دا سټیټمنټ کار کوي نو امید لرم چې تاسو به په دې باندې کلیر شوي یئ. کو بل ډیفینیشن یې څوک کول غواړي نو بل ډیفینیشن یې موږ داسې ویلی شو چې ان د ایبسنس آف ان ایکسټرنل فورس ا باډي اٹ ریسټ ویل ریمین اٹ ریسټ. کو د بهر نه فورس نه لګېدلی نو یو باډي چې په ریسټ کې دا هغه به موږ سره په ریسټ کې وي او کو بهر نه فورس نه وي لګېدلی ا باډي مووینګ with uniform speed will move in a straight line. ٹھیک ده نو کو د بهر نه فورس نه لګېد هغه به په سټریټ لاین کې چې کم دی هغه به روان وي. نو دا زمونږ سره نیوټن چې کم دی فرست لا اف موشن دی. اوس زه به لږ اردو کې ایکسپلین کما چې اردو کې موږ ته دا کلیر شي. ٹھیک ده تو فار اردو اسپیکرز نیوٹن لاز آف موشن آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور کس نے یہ بنائے تھے. ٹھیک ہے، تو جو نیوٹن لاز آف موشن ہے وہ 3 ہے اور اس کو سر اسحاق نیوٹنز نے 1687 میں اسٹیبلش کیے تھے. اور اس میں جو ہمیں ریلیشن مل رہا ہے وہ ریلیشن ہمیں مل رہا ہے فورس اور موشن کے درمیان. یہ جو 3 لا اس نے اسٹیبلش کیے تھے ان 3 لاز میں ہمیں موشن اور فورس کے بارے میں ریلیشن ملے گا اور ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. فورس کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھ لیں تو فورس کو ہم پش اور پل بھی کہتے ہیں یا فورس ان ایجنٹ وچ پروڈیوس موشن اور ٹینس ٹو پروڈیوس موشن اور اسٹاپ اے موونگ باڈی اور ٹینس ٹو اسٹاپ اے باڈی. اور موشن وین اے باڈی چینج اٹس پوزیشن ود رسپیکٹ ٹو اٹس سراؤنڈنگ تو اس کو ہم موشن کہتے ہیں. پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ نیوٹن فرسٹ لا کیا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے ہمیں. تو نیوٹن فرسٹ لا میں ہمیں 2 کنڈیشنز ملتی ہے. ایک کنڈیشن تو وہ ہے جس میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ وین آبجیکٹ ایٹ اے ریسٹ جب باڈی ریسٹ میں ہوگی تو اس کی بھی ویلاسٹی بھی 0 ہوگی اس کی ایکسلریشن بھی 0 ہوگی. تو اس پہ اگر ہم ایکسٹرنل فورس اپلائی کریں گے تو اس کی ویلاسٹی میں چینج آئے گی. ویلاسٹی میں چینج آئے گی تو اس میں ایکسلریشن پروڈیوس ہوگی تو اس کا جو اسٹیٹ ہے وہ چینج ہوگا. تو اگر ہم انبیلنس فورس اپلائی نہ کرے تو ایک باڈی جو کہ ریسٹ میں پڑی ہے وہ ہمیشہ ریسٹ میں ہی ہوگی. دوسری کنڈیشن جو بتایا گیا ہے تو اکارڈنگ ٹو دا لا تو وین اے باڈی موونگ ان یونیفارم موشن اگر ایک باڈی موو کر رہی ہے اور اس پہ آپ
ایکسٹرنل فورس اپلائی نہ کرے, ایکسٹرنل فورس سے مراد یہاں پہ فریکشن فورس ہے, نارمل فورس ہے, ایئر ریزسٹنس ہے, اگر آپ اس پہ اپلائی نہ کریں اور اس کے اسٹیٹ میں چینج نہ آئے تو وہ یونیفارم سپیڈ سے موو کرے گی اور اس میں بھی ایکسلریشن زیرو ہوگی. تو ان دو کنڈیشنز کو دیکھ کے اس کے بعد ہم آسانی سے اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ نکال کے لکھ سکتے ہیں کہ اس کا اسٹیٹمنٹ پھر بنتا ہے کہ اے باڈی ریمین ان دا اسٹیٹ آف ریسٹ اور یونیفارم موشن, it will continue in a straight line its motion unless and until an external force act on it. تب تک یہ اپنی اس حالت کو سکون میں رکھے گی یا یہ یونیفارم ویلوسٹی مطلب سپیڈ سے موو کرے گی جب تک اس پہ ایکسٹرنل فورس ایکٹ نہ کرے. اگر یہ دو کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہے ہیں تو ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ اٹس فرسٹ لا آف نیوٹن. تو امید کرتا ہوں کہ جو اردو سپیکرز ہے اس کو بھی اب سمجھ آ گئی ہوگی, اور پښتنو سټوډنټانو د پاره چې کو تاسو ته څه کنفیوژن وي یا څه مسله وي نو تاسو کایندلی کمنټس باکس کې هغه لیکلی شئ. که څوک چینل باندې فرسٹ ټایم وزټ کوي نو تاسو چې کوم دی خپل رائے چې کوم دی کمنټس کې شیئر کړئ, چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان د سره کلک کړئ ځکه چې کوم نوی ویډیوز راځي چې هغه تاسو ته په ټیم شیئر کیږي او تاسو ته ملاویږي. تھینکس فار واچنگ. تھینک یو ویری مچ.